الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اے خلقو ویریږئ ستاسو د رب هغه ذات نه چې تاسو یې د یو نفس نه پیدا کړی یې د یو جنس نه پیدا کړی یې او د دې جنس نه د هغه بیبي پیدا کړې ده او د دای نه خواره کړي دي ډېر سړي او ډېرې ښځې دا الله نه ویریږئ د هغه الله نه چې تاسو د هغه په واسطه د یو بل نه سوال کوئ او د کټ کولو د خپلې صله رحمۍ نه د خپل ولای د کټ کولو نه ویریږئ یقینا الله په تاسو باندې نگهبان دی محترمو مسلمانانو ورونو نن پدې ډیرا اسماعیل خان کې زمونږه د یو بچی سلیم الله د محمد یاسین سے بچے او زمونږه روحانی بچے داغه نکاو او مونږه او تاسو یې داغه لپاره راغونډ کړیو زمونږ دعا ده چې الله دې ای ډېر خیر او برکت واچي او الله دې دای په میانس کې د دواړو کورونو په میانس کې مینه او محبتونه نورم زیات کړي امين ثم امين یا رب العالمین اصل بیان اب ان شاء الله پاڑی پور کې ماسوتنی وزه مختصر او لاندې او سو خبرې کوم نکاح په معنا د یو ځای کېدو باندې راځي نکاح یعنی نظام کول یو ځای کول او نکاح ته هم نکاح ځکه وایي چې په دې کې جنای او هلک هغه دواړه یو ځای شي او یو نوی کور آباد شي سورہ انبیاء علیہ السلام چې تیر شوی دي بغیر دی او دو انبیاء علیہ السلام نه نو هغه ودونه کړی دي دا هغه ښځې بچیو ودونه کړیو نو دا سنت د ټولو انبیاء علیہ السلام دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی النکاح کی الف لام عہدی دی علماء پدی پوئی کی موحود پدی باندے آغا نکاح دے چاپ طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی نبی علیہ السلام فرمائی آغا نکاح چھ ماں کڑے انو آغا زمان طریقہ دا چاچه زمان طریقه پری خدا فلیس منی نو آغا زمان نده یعنی زمان پا طریقه بانده روان نده دیو بنده طاقتی وسی رسی نو بیان نکاح پا آغا بانده واجب ده او آغا بلازمان نکاح کئی دا بیان دا انبیاء علیہ السلام طریقه دا واجب ده و لازم ده پا آغا چواسی رسی
خپل بیبي له جامه بیزار د خوراک هم کولی شي نو هغه به نکاح کوي او ضروري دی دا نکاح یو وړوکی غوندې لفظ دی خو چې کله په دې سوچ وکړي نو دا د معاشرې دپاره یو بهترین لفظ دی او په دې کې پردي خپلۍ دوستای پیدا کوي رشتہ دارای پیدا کوي دو کورونه یا د یو بل نه جدایي پردي یا داسې چې یو زړه رشته زاړه خپلواني خو هغه رشته ختمېدونکي یو نوی نکاح پکې وشي د جنۍ او د هلک هغه پردي کورونه هغه خپل شي پردي قومونه هغه خپل شي او هغه لرې خپلوانه هغه نږدې شي او خواږه شي یو وزیري بل مسیتي خو چې هغه بل قوم کې واده وکړي نو دوه قومونه پې یوځای شي وزیر مسیت ورته وایي یو یوسفزۍ بل خټکي خو چې کله واده یوسفزۍ په خټکو کې وکړي نو خټکی یوسفزي خپل شي دغه وایي سرګنای ده او دا پلارګنای ده او دو قومونه پې یوځای شي دا الله یو بهترین د انسان دپاره د انسانانو د اتفاق دپاره د محبت دپاره دا خواهش پوره کولو دپاره یو بهترینه لاره کلاو کړې ده د انسان چې کوم ضروریات دي کاغه رزق دی کاغه شهوت دی کاغه نور څه دي نو هغې له الله دوه لارې جوړې کړې دي یو لاره د جایز ده او دویمه لاره د ناجایزو ده دا دواړو لارو اختیار بیا انسان له ورکړی دی الله فرمایي وهدیناه النجدین فاما شاکرا واما کفورا ما ورته دواړه لارې ښودلې دي یا خوښې ده که شکرګزار ګرځي او خوښې ده که کافر ګرځي ما ورته دواړه لارې ښودلې دي نو رزق د انسان ضرورت و شهوت پورا کول د انسان ضرورت و نو الله ولا دواړه لارې جایز هم ښودلې ده او ناجایز هم ښودلې ده په جایز طریقه هم ستا هغه رزق پوره کېږي او په ناجایز هم پوره کېږي په جایز طریقه ستا شهوت هم پوره کېږي او په ناجایز هم پوره کېږي ستا خوښه ده که ته رزق له ناجایزه لاره ګورې غلا کوه ډاکه کوه رشوت کوه او که جایزه لاره ګورې نو دکان کوه تجارت کوه کاروبار کوه رزق هماغه به درکوي چې کوم یې د الله مقرر کړی دی او کوم یې د الله لیکلی دی تا له الله رزق مقرر کړی دی چې ته به یو من غله خورې نو ته به دا یو من غله خورې که ته ورله جایزه لاره ګورې او که ناجایزه ګورې نو دا ستا بدقسمتي ده چې جایزه لاره پرېږدي او ته ورله ناجایزه وګورې نو الله به تا ونیسي رزق د هغې نه نه زیاتېږي شهوت د پوره کولو دپاره الله تعالی لارې درکړي دي که ته زنا کې او که ته واده کې شهوت به دې پوره کېږي خو که زنا دې وکړه نو مجرم وګرځېدې او که نکاح دې وکړه یو جایز کار دې وکړه نو د پیغمبر طریقه دې هم ادا کړه سنت دې هم ادا کړل الله هم درنه خوشحاله شه معاشره کې هم سره خرو وګرځېدې او عزتمند وګرځېدې نو د نکاح بیا مختلفې طریقې وي دا نکاح د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې هم و زمانه د جاهلیت کې او په هغه زمانه کې په 9 طریقو باندې نکاح و څنګه رسوم جاهلیت کې نجم الدین سیوهار وی دغه سیال بلوغ العرب احوال العرب د نوفل افندي داسې نور کتابونه لیکي
چې نه قسمه نکاح په زمانه د جاهلیت کې نکاح متعو دی او غنټې لپاره نکاح دی او ورځ لپاره نکاح بدلو یو سړی به بل سړی ته وایي چې راځه د بدل نکاح کوو نو خپله ښځه به هغه ته په نکاح کړه او د هغه ښځه به ده په نکاح واخسته داسې بې غیرتي وه داسې نور قسمه نکاحونه وو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جایز طریقه پرېښوده ناجایز یې ختمې کړې زموږ په پښتنو کې زموږ په سرایکي کې ژبه کې زموږ په وزیر مسیدو کې زموږ په یوسفزو او خټکو کې ډېر داسې رسمونه چې هغه ناجایز وو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقې هغه پاتې شوې وې لکه زه د خپل ملک درته وایم زموږ په ملک کې ویوې ماسپښین ډوډۍ ده د واده ډوډۍ به اول وخوړی شوه بیا به د ډوډۍ والا روان شو زنګو به ځان سره واغسته او بیا به لاړل د ناوې کره نو د هلته نه به ناوې په هغه زنګو کې کېنوله په اوښ به یې کېنوله په ګاډي کې به یې کېنوله هغه به یې راوسته د هلک کره بیا به د هلک په کور کې نکاح تړه نو څو ناروا کارونه به وشو یو دا چې ډوډۍ به مخکې وخوړی شوه نکاح واده به وروستو نو دا خو د واده ډوډۍ نه وه د واده ډوډۍ هغې ته وایي ولیمه ولیمه د ولم نه دی ولم وایي یو ځای کېدو ته نکاح وایي یو ځای کېدو ته نو دا ډوډۍ چې کله هلک او جینۍ یو ځای شي نو د پیغمبر پاک طریقه دا وه چې بیا ډوډۍ ورکوي یو دې ته وایي ولیمه هماغه ډوډۍ به موږ ورکړه خو بې ټیمه به ورکړه ترتیب یې صحیح نه ترتیب صحیح کولو نور شی هماغه و هغه نکاح و هغه ډوډۍ وه هغه ناوې راوستلو خو بې ترتیبه غرونو علاقه کې زموږ د علاقې نه بر د غرونو علاقه ده پای کې یو سړي میلمانه رالل چې میلمانه رالل میلمانه زیات وو د هغوی په کور کې کټونه کم د هغه کور هغه مشره ښځه ابای ګاونډیانو لړړه دروازه یې ورته وډبوله وی یو کټ راله راکئ نن زموږ میلمانه راغلي دي او موږ کره کټونه کم شوي هغه ګاونډ کې هغه ښځه راووته ورته وی خورې کټ به مې درکړی خو موږ کره خو دوه کټونه دي نو یو کټ کې زه انګور مې سملو او بل کټ کې مې زی او پلار سملي انور کټونه شته نه هغه بله ښځه هوښیاره هغې ورته داسې وکتل وی زه خیر دی خور کټ مه راکړو خو دا ترتیب صحیح دی ترتیب هم روان دی چې یو کې تا انګور سملی یا بل کې زی او پلار سملي کټ مه راکړو خو ترتیب صحیح دی ترتیب روان شوی و د پیغمبر پاک طریقه دا وه چې اول نکاح وتړه ځکه جینۍ چې ته د پلار د کور نه بیایې نو بې نکاح بیایې نه اول نکاح وتړه چې خپل شي بیا چې ناوې دې بوتله بله ورځ ډوډۍ ورکه ولیمه نو د پیغمبر پاک طریقه دې هم ادا کړه نکاح هم وشوه او صحیح طریقه هم وشوه دې کې څه نقصان و شیطان خپل روانې کو موږ یې د صحیح لارې نه اړولو هغه غلطې دی راته پښتو جوړه کړې وه غیرت جوړ کړی و صحیح راته بېدیني او بېغیرتي جوړه کړې وه او زموږ هغه ټول کار روان کړی و د دې وجې قرآن کریم کې الله فرمایي فلا وربک لا یؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ګوره قرآن څنګه بهترین طریقه موږ ته ښیي
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نددا سکار چار روک زانتا مومن وی ہر سڑے وی سے مومن ما نا تراغی پوری مومن نشکی دے ترسو چتری کارونے نگڑی یو حتی یحکموکا فیما شجر بینہم یو تراغی کامل مومن نشکی دے ترسو چی تا فیصلہ کنو نگر زی آغا مسئلو کی جددائی درمیان زر آگلی غم راغا نستا پا طریقہ باندے بے کئی خاطر آلا نستا پا طریقہ باندے بے کئی دویم سم لا یجدو فی انفسیم حرجا مما قضیتا بیا زلونو کی تانگ سیاو نمومید آغینا چستا سنتوی فیصلہ اکڑا ستا چکما طریقہ دا نپاگی باندی خوشحالی دانوی چی دا زما غیرت دے دانوی چی دا زما پختو دا دانوی چی دا زما طریقہ دا دانوی چی دا زمانگ مشرانو طریقہ دا او درم شرط ویسلمو تسلیما غاڑک دی بیا هم ستا سنتو تا غاڑکی خودلا بیا و تغاڑک دی او ستا سنتو تابداری سمطلب یو ظلی د پیغمبر پاک په طریقه باندې نکاح وکړه کله چې بیا د نکاح موقع راځي نو ته به خلکو ته وایې چې د پیغمبر پاک په طریقه باندې وکړي ته به غاړک دی سنت د پیغمبر ته او د هغې تابعدار به یې موږ اصل کې دین نه ځان خبر نه کړ نو بس یو خپله خوښه شروع ده ځان ته وایو مسلمانان مومنان او دا تپوس نه کوو چې د پیغمبر پاک طریقه څه وه نبی علیه السلام وعده کړی و چې نکاح وشو حضرت زینب نکاح وشو نو ډوډۍ وکړه صحابه وله هغوی راغلل کېناستل ډوډۍ وخوړه او بیا د قرآن آیاتونه رال چې ډېر مه کېنئ ولا مستانسین لحدیث تاسو ځئ چې ډوډۍ مو خوړه د پیغمبر پاک طریقې خپلې کوي خوشحاله به شئ او چې د پیغمبر پاک طریقې هم نه خپلې کړي نو په دې رسمونو او په رواجونو او غلطو طریقو کې به اړم یو او شیطان خو موږ دوکه کوي که نه قرآن کې الله فرمایي ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا یقینا شیطان ستاسو دشمن دی نو دشمن ورته ووایئ وینیوئ په دشمنۍ باندې انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر بېشکه دا شیطان خپله ډله راغواړي دې دپاره چې بوځي جهنم ته دې دپاره چې شي د جهنمیانو نه شیطان خو کار دا دی چې خلک د پیغمبر پاک د طریقې نه اړوي زد پکې راولي نعت پکې راولي جهنم ته بیایي راځئ چې دا قصد وکړو چې موږ به د شیطان په لاره نه ځو موږ به د رحمان په لاره ځو موږ به د شیطان تابعداري نه کوو موږ به د الله تابعداري کوو د پیغمبر پاک سنت به فالو کوو د پیغمبر پاک په سنتو به روان یو نو زمونږ ژوند به هم ښه شي آخرت به هم ښه شي جایز الله موږ له لارې جوړې کړي دي خو هغه جایز لارې موږ پرېږدو او ناجایزو ته اړم شو لکه ما یو دوه مثاله درته ووایي موږ له خو الله چې څه ضرورتونه و هغې پوره کړي دي خو لارې دوه دي یو جایز دی او ناجایز او چې ته ناجایزه لاره خپله کړي او جایزه پرېږدې بیا وایي ما سره الله زیاتې کوي تا سره نه کوي تا ځان سره زیاتې وکړه چې ناجایز لار دې واغسته او جایزه لار دې پرېښوده د دې دپاره د علم ضرورت دی چې د علماو سره کښېنې علم راشي سړی د خدای د کتاب او د پیغمبر پاک د طریقو نه خبر شي نو دواړه لارې اسانه شي نن الله ډېر لوی مهرباني کړې ده زما شاګرد سلیم الله چې نن د هغه نکاح هم دی
او هغه علم پورا که او نن داغه د ستاربندیم دا پټکیم وته بسری په خوا به وته تحصیل تمام مولاوي چې پټکی به وته بسارو نن هغه د نکاح پټکیم بسرای او نن هغه د علم پټکیم بسرای الله دې کې ډېر خیر او برکتونه واچي او سوره خوش قسمت دی هغه پلار سوره خوش قسمت دی هغه ترونه سوره خوش قسمت دی هغه ماماګان هغه رشتہ داران او سوره خوش قسمت دی هغه سرګنای چې الله ولا داسې زوم ورک چې هغه په علم په جامم خسته دی هغه په شکل او شباهتم خسته دی هغه په اخلاقم خسته دی نو دا سوره خوش قسمتی ده الله دې دا خوش قسمته همیشه زموږ نصیب کړي او الله دې دواړو کورونو کې ډېر خیر او برکتونه واچي زما خو اراده د دوره خبرو نه وه خو تاسو ډېر په مینه ناست وئ نو ما نه خبره لږه اوږده شوه نور بیان خو به وروستو تفصیلي په دې اکتفا کوم اوس به موږ سلیم الله له پګړای په سره او بیا به دعا وکړو او بیا به پروګرام ختم شي माशाल्लाह जी जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहे दिल से कैद मोहतरम